چې کومو جنکو شپږ کاله علم کمپلیټ کړی وي، یعنی کم بناتو شپږ کاله هم د وفاق المدارس نه کمپلیټ کړی وي، آیا دغې جنکو ته MA عربي اسلامیک ایکویلنسي ډګري HSC د طرف نه ولې نه ملاویږي؟ HSC ولې ستاسو نه غواړي 8 کاله علم، جنکو شپږ کاله علم کړی دی، اوس په جنکۍ څه کوي؟ یعنی بنات والا به څه کوي؟ د هغې لپاره بیا دا رولز چې وفاق المدارس یو رولز هغې لپاره جوړ کړی دی. د هغې لپاره دا طریقه کار دی چې دغه جنۍ که مثال کې طور پر چې کومې جنۍ شپږ کاله علم کمپلیټ کړی دی او دې سره د میټرک سند شته دی یا میټرک نه دی کړی، نو تاسو له به د خاصې په سند باندې بل سند مونږ جوړو. د هغې سند چې کله تاسو ته مونږ جوړ کړو یا د میټرک په ټرانسکریپټ باندې، یعنی د میټرک چې کومه ډیمسي ده په هغې بیسک باندې به تاسو ته مونږ بل سند جوړ کړو، ستاسو لیول به داسې شي لکه چې تاسو 8 کاله علم کمپلیټ کړو. په دغې سند جوړېدو لپاره او دغې کشف درجه جوړېدو لپاره د امتحان ورکولو هیڅ ضرورت نشته. صرف به تاسو مونږ ته خپل ډاکومنټس راولېږئ چې تاسو سره څومره ډاکومنټس دي، یعنی خاصې نواله، شهادت العالمیه، پر ټول اوریجنل سندونه، کشف درجات به مونږ ته راولېږئ. تاسو ته به مونږ سند او کشف درجه جوړ کړو. چې کله تاسو ته مونږ دا جوړ کړو د هغې نه پس به تاسو ته ډایرکټ مونږ د وفاق ویریفیکیشن کوو، بیا به د IBCC ویریفیکیشن کوو، بیا به هایر ایجوکیشن یعنی کمیشن د طرف نه HSC د طرف نه به تاسو ته مونږ MA عربي اسلامیک ایکویلنسي ډګري چې دا جاري کوو. خو چې کومو جنکو شپږ کاله علم کمپلیټ کړی دی هغوی ته ایکویلنسي چې ده هغه بیا په اسانه ملاویږي. د هغې لپاره د امتحان ورکولو څه شرط نشته دی. که چېرې تاسو ایکویلنسي اخیستل غواړئ نو د هغې رولز دا دي چې د خاصې اول، خاصه ثالثوم، عالیه، عالمیه، د دې ټولو سندونو یعنی د دې ټولو درجو سندونه او د دې ټولو درجو کشف درجات دا به تاسو مونږ ته رالیږئ. چې کله تاسو مونږ ته راولېږئ تاسو لپاره مونږ سند تیار کړو، د سند جوړېدو نه پس به بیا ستاسو لپاره مونږ د وفاق المدارس ویریفیکیشن کوو، بیا به د IBCC نه ستاسو د عامې او د خاصې ویریفیکیشن کوو، بیا به د هغې نه پس تاسو ته د MA عربي اسلامیک ډګري چې د هغه به HSC د طرف نه تاسو ته مونږ ټرانسفر کوو. نو د شپږو کاله علم چې دی، یعنی کومو جنکو چې شپږ کاله علم کمپلیټ کړی دی د هغې جنکو لپاره هېڅ ټینشن نشته. خو دا خبره یاد وساتئ چې داسې جنکۍ چې کوم شپږ کاله علم کړی وي هغوی ډایرکټ د IBCC نه د خپل خاصه سال اول، خاصه سال دوم ویریفیکیشن کوي. نو دغه جنکو چې کله ویریفیکیشن کړي وي نو د هغوی هغه پیسې چې هغسې فضول ضایع لاړې شي. نو تاسو کوشش کوئ چې په خپله باندې ایکویلنسي مه جوړوئ، ځکه چې ایکویلنسي جوړولو رولز ډېر زیات سخت دي. بله چې په هغې کې ستاسو نه لږ مسټیک وشو ستاسو پیسې ضایع تللی شي، او بل دا چې هغې IBCC د طرف نه یا د وفاق المدارس د طرف نه یا د HSC د طرف نه تاسو ته خپلې پیسې واپس ریټرن کېدی نه شي، ځکه چې هغه پیسې تاسو کله جمع کړئ تاسو ته واپس نه شي راتللی. نو دې وجې نه تاسو په خپله ایکویلنسي مه جوړوئ. ایکویلنسي جوړېدو لپاره تاسو موږ سره په خپله رابطه هم کولی شئ، یا تاسو ته مونږ اډرس درلیږلی شو، په اډرس باندې تاسو مونږ ته خپل ډاکومنټس رالیږئ، تاسو ته به مونږ په اسانتیا سره خپله ایکویلنسي چې ده هغه جوړوو. بله خبره دا ذهن کې کېنوئ چې اکثر خلک داسې وي چې هغوی ایکویلنسي جوړوي، په ایکویلنسي جوړېدو دپاره هغوی سره بیا نه کشف درجات وي نه سند وي. خو د دغې ایکویلنسي جوړېدو دپاره ستاسو سره د ټولو درجو سندونه او کشف درجات کېدل دا لازمي دي، ځکه چې د دې سندونو به ویریفیکیشن کېږي، د فوټوکاپیانو هم ویریفیکیشن کېږي، د اوریجنل سندونو کشف درجاتو ویریفیکیشن هم کېږي، ورسره سره د دې ریکارډ چې هغه د وفاق المدارس نه چې هغه جاري کېږي. نو ظاهري خبره دا ده چې کله تاسو ایکویلنسي جوړوئ نو د هغې لپاره ټولو سندونو کېدل دا لازمي دي چې تاسو سره د هرې درجې سند هم وي، د هرې درجې کشف درجات هم وي تاسو سره. که چېرې تاسو سره په دې کې
یو سند هم نه وي، مثال کے طور پر یا د نه سند روک شوی وي یا کشف درجات نه روک شوی وي، نو تاسو ته بیا موږ ډایرکټ ایم اے عربي اسلامیک ایکویلنسي ډیګري نشو درکولی. ظاهر پر بیا دا طریقه کار چې تاسو له به موږ لومبۍ دغه سند روباسو، د هغې نه پس بیا ستاسو ویریفیکیشن کیږي، بیا به آی بي سي بیا به ایچ ایس سی د طرف نه تاسو ته خپله ایم اے عربي اسلامیک ډیګري میلاویږي. دویمه خبره دا ده چې کله تاسو ته ایم اے عربي اسلامیک ایکویلنسي ډیګري میلاو شي، نو په دې باندې تاسو څه کولی شئ؟ د ایم اے عربي اسلامیک ایکویلنسي ډیګري چې کله تاسو ته میلاو شي د هایر ایجوکیشن کمیشن له طرف نه، نو د ټول نه لومبۍ خبره دا ده چې په دې ایکویلنسي باندې تاسو ته 20 مارکس میلاویږي. اکیډمیک مارکس چې ورته موږ وایو ډیګري مارکس چې دي هغه 20 جوړیږي، یعنې دې 20 مارکس دي. بله دا چې په دې ایکویلنسي په ذریعه باندې تاسو ایم فل هم کولی شئ. که هغه تاسو علامه اقبال اوپن یونیورسټي نه ایم فل کول غواړئ، که داسې مثال کې طور تاسو پېښور سره تعلق سره پېښور یونیورسټۍ نه هم کولی شئ، پنجاب یونیورسټۍ نه، د هر یو یونیورسټۍ نه تاسو بیا ایم فل ته هم اپلای کولی شئ. ځکه چې دا ډیګري چې دا د ایم اے عربي اسلامیک برابر وي. بل تاسو چې کوم ایم اے عربي اسلامیک ایکویلنسي ډیګري میلاویږي د های ایجوکیشن کمیشن له طرف نه، یعنې ایچ ایس سی له طرف نه چې تاسو ته کومه ایم اے عربي اسلامیک ایکویلنسي ډیګري میلاویږي، د دې لپاره څه امتحان ورکولو څه شرط نشته دی. دا به تاسو ته بغیر پیپره، یعنې بغیر امتحانه دا ایکویلنسي چې دا به تاسو ته میلاویږي. نو په دغې ایکویلنسي په ذریعه باندې تاسو ایم فل هم کولی شئ. بله دا چې په دې ایکویلنسي په ذریعه باندې تاسو ته په اسانتیا سره د ټیچینګ جاب هم میلاویږي. بلکې تاسو سوچ وکړئ، که چېرې یو سټوډنټ وي او هغه میټرک پاس کوي، نو هغه میټرک چې هغه کله پاس کوي نو په 2 کالو کې کمپلیټ کیږي. که چېرې تاسو د وفاق المدارس نه خاصه پاس کړې وي، درجه خاصه تاسو پاس کړې ده، نو ګوره په دې کې دا فایده ده چې د دغې درجې خاصې په سند باندې تاسو علامه اقبال اوپن یونیورسټي نه په یو سمسټر کې خپله میټرک ډیګري چې هغه حاصلولی شئ. د هغې لپاره بیا دا طریقه کار دی چې تاسو به که چېرې میټرک دپاره تاسو اپلای کول غواړئ او تاسو میټرک په 6 میاشتو کې د هغې ډیګري حاصلول غواړئ، نو به تاسو موږ ته په دې وټساپ نمبر باندې خپل ډاکومنټس رالیږئ، یو تصویر به موږ ته راولیږئ او دا شانتې د والد صاحب شانې کارډ پیکچر، خپل شناختي کارډ پیکچر، د شناختي کارډ چې ستاسو نوي جوړ پارمبې پیکچر به رالیږئ او ورسره د عامې سند کشف درجات پیکچر به رالیږئ. تاسو ته به موږ اپلای کړو، 4 پیپر به تاسو په 6 میاشتو کې پاس کړئ او تاسو ته به بیا علامه اقبال اوپن یونیورسټي طرف نه ټرانسکرپټ میلاویږي، یعنې ټي ام سی به درته میلاو شي او آی بي سی سی طرف نه بیا تاسو ته موږ د دغه میټرک هغې ته ویل کېږي میټرک ایکویلنسي لیټر. آی بي سی سی طرف نه بیا تاسو ته موږ د میټرک ډیګري چې ده هغه به تاسو ته جاري کوو. دغه شانتې چې کومو جنکو اپیک نوي کړو، اپیک کول غواړئ، نو هغوی په خاصه سالیدوم په سند باندې اپیک هم کولی شي. او دا اپیک چېرې تاسو پاس کول غواړئ، دا په 6 میاشتو کورس دی، د دې صرف 15 پیپرې وي. په 6 میاشتو کې تاسو 15 پیپرې پاس کړئ، تاسو ته به د اپی ډیګري چې دا به تاسو ته میلاویږي. دا څومره خوش قسمتي ده، څومره اسانتیا ده چې د وفاق المدارس په سند باندې تاسو ته په 6 میاشتو کې دننه د اپی ډیګري چې دا جاري کېږي. اوس به ستاسو په ذهن کې دا سوال راځي چې یاره کومو سټوډنټانو 2 کالو کې میټرک کمپلیټ کړی دی او دا شانتې موږ 6 میاشتو کې میټرک کمپلیټ کوو، آیا دې ډیګري څه سکوپ شته؟ د دې ډیګري څه فایده شته که نشته؟ ګوره چې کوم سټوډنټ ته 2 کالو ډیګري جاري کړي او د هغې ډیګري سکوپ وي، یعنې په هغې باندې هغه ته جاب میلاویدی شي یا هغه ته پې نور څه فایده میلاوي، دغه شانتې ستاسو ته چې کوم 6 میاشتو کې میټرک ډیګري میلاوي، د دې هم فایده ده. د دې دا فایده ده که نه
یو دا چې تاسو ته په شپږو میاشتو کې دننه خپله میټریک ډګري ملایوي. یو نیم کال تاسو سره دلته ګیپ راغی، یعنې یو نیم کال تاسو سره فایده میلاو شوه، تاسو پکې نور څه کورس کولی شئ. نو څنګه چې د دغې 2 کالو سټوډنټ لپاره دا ډګري چې دا قابل قبول ده، شان ستاسو هم دپاره د شپږو میاشتو دا ډګري چې دا قابل قبول به وي. د دې سکوپ شته دی، د دې فایده شته دی. داسې نه چې د فایده نشته، بالکل فایده شته. دا شان دی که چېرې تاسو اپ پاس کې په شپږو میاشتو کې، نو څنګه چې سټوډنټ د سکول سټوډنټ وي هغه په 2 کالو کې اپ کمپلیټ کوي، او دیني چې کوم طالب علم دی د وفاق المدارس په سند باندې هغه چې کوم د اپ ډګري حاصلوي، نو د دې هم ډېر زیات سکوپ دی، د دې هم فایده ده. دغه شانتې که چېرې تاسو عالیه په سند باندې BA کول غواړئ، که چېرې تاسو سوچو کې BA کمپلیټ کېږي په 2 کالو کې، او که تاسو سره د وفاق المدارس عالیه سند وي، عالیه په سند باندې تاسو BA چې ده په شپږو میاشتو کې کمپلیټ کولی شئ. نو د هغې لپاره بیا څه رولز دي؟ د هغې لپاره دا رولز دي چې تاسو به صرف 3 پیپرې پاس کوئ. په هغې کې 2 پیپرې د انګلیش دي، یو پیپر د متعالیه پاکستان دی، یعنې پاک سټډي ده. دا 3 پیپرې چې کله تاسو پاس کړئ، علامه اقبال اوپن یونیورسټي د طرف نه به تاسو ته ټرانسکریپټ یعنې DMC ملاوي. بیا به تاسو موږ ته خپل ډاکومنټس راولېږئ، عامې نواله تر شهادت العالمیه پورې یا عالیه پورې. چې کله تاسو موږ ته عالیه پورې سندونه کشف درجات راولېږئ، بیا به تاسو ته موږ HSC طرف نه د BA ایکویلنسي ډګري چې هغه به تاسو ته درکوو. نو دا څومره خوش قسمتي ده چې تاسو په شپږو میاشتو کې میټریک هم کمپلیټ کولی شئ، اپ هم کمپلیټ کولی شئ، BA هم کمپلیټ کولی شئ. او دا سره سره که چېرې تاسو په شهادت العالمیه په سند باندې MA عربي اسلامي ایکویلنسي ډګري اخیستل غواړئ، نو د هغې لپاره بیا د څه پیپر ورکولو څه شرط نشته دی. څنګه که چېرې تاسو میټریک پاس کوئ، عامې په سند باندې هغې لپاره 4 پیپرې پاس کول شرط دي. که چېرې تاسو خاصې په سند باندې اپ کول غواړئ، هغې لپاره 5 پیپرې پاس کول شرط دي. که چېرې تاسو عالیه په سند باندې BA پاس کول غواړئ، نو هغې لپاره 3 پیپرې پاس کول چې دغه شرط دی. خو لیکن د MA عربي اسلامک ایکویلنسي ډګري حاصلولو لپاره د څه پیپرو ورکولو څه شرط نشته دی. ایکویلنسي حاصلولو کې ډېر زیات فایده ده. اکیډمیک مارکس ورسره ستاسو سیوا کېدی شي. بل دا چې تاسو ته په اسانتیا سره جاب میلاویدی شي. که چېرې مثال کې طور پر تاسو سره MA عربي اسلامي ډګري نه وي او تاسو شهادت العالمیه په سند باندې دا ډګري حاصله کړئ او ورسره تاسو میټریک هم پاس کړی وي، نو ګوره د یو څو څیزونو لپاره تاسو اپلای کولی شئ. یو دا چې AT پوسټ لپاره تاسو اپلای کولی شئ چې کوم عربي ټیچینګ کورس دی. دا شاید TT کورس لپاره تاسو هم اپلای کولی شئ چې کوم TT پوسټ ورته موږ وایو، او PTC لپاره هم تاسو الیجیبل کېدی شئ، یعنې تاسو PTC لپاره هم اپلای کولی شئ. نو د ایکویلنسي په ذریعه باندې تاسو ته ډېرې زیاته فایدې میلاویږي. او بل اهم خبره دا ده چې کومو طلباو سره ایکویلنسي وي، نو د ایکویلنسي په وجه باندې ستاسو چې دی اکیډمیک مارک چې کله سیوا شي، نو ظاهري خبره چې ستاسو اکیډمیک مارک سیوا شو، دلته تاسو په ټیسټ کې 50-60 نمبر یې واخلئ، نو تاسو ته ډایرکټ ټیچینګ جاب چې دی هغې کې ستاسو سلیکشن کېدی شي، یعنې تاسو ته په اسانتیا سره خپل جاب چې دی میلاویدی شي. کومو طلباو طالباتو چې موږ ایکویلنسي ورکړي دي، ماشاءالله هغوی ټول زیاتر په جاب باندې لګېدلي دي، هغوی ته جاب میلاو شوی دی. نو تاسو کو ایکویلنسي جوړول غواړئ، په خپله باندې ایکویلنسي مه کوئ، ځکه چې په هغې کې ستاسو نه یو مسټیک وشي، نو ستاسو ټول هر څه خرابېدی شي، ټولې پیسې به مو ضایع شي. نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې تاسو دا چل کوئ. که چېرې تاسو ایکویلنسي جوړول غواړئ، نو تاسو موږ سره ډایرکټ کانټیکټ هم کولی شئ، یا تاسو زموږ په واتساپ نمبر باندې رابطه کوئ. تاسو ته به خپل څیز چې د هغه په اسانتیا سره میلاویدی شي.